بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو محصلینو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن هم د پیسو اقتصاد زموږ 9 درس مو ده. 9 درس مو په کومو موضوعاتو باندې بحث کوي. مخکې له دې نه چې زه په اصلي متن ته ورشم، اصلي موضوعاتو باندې بحث وکړو، نو لازمي ګڼو چې هغه د نن ورځې خپل درس معرفي کړو چې زموږ نن ورځ په کوم موضوع باندې بحث مو ده. لازمي ګڼو چې یو ځل په دې باندې بحث ولرو. زموږ 9 درس البته د 6 فصل ده د دغه کتاب. د دغه کتاب په 6 فصل کې عنوان د پیسو سیاست یا لیکل شوی دی په پولي سیاست، د پیسو سیاست. زموږ د نن ورځې بحث د 6 فصل لومړی عنوان مو ده، یا د دغه فصل هغه عنوان د پیسو سیاست ده. 6 فصل په کل کې تاسو ته د پیسو په سیاست باندې بحث لري. زموږ محصلین د دغه فصل تر پایه پورې کوم موضوعاتو باندې پوهیږي، یا زموږ دلته هغه اصلي هدف مو څه ده، موخه مو څه ده د دغه فصل، ولې موږ د پیسو سیاست لولو. زموږ محصلین د پیسو په سیاست کې په کوم موضوعاتو باندې باید پوه شي. کله چې دا فصل ته موږ آخر ته رسیږي، ختمیږي، نو زموږ محصلین په کوم موضوعاتو نو وایي چې په دغه لاندې موضوعاتو باندې زموږ محصلین بلدتیا پیدا کوي. زموږ د دې فصل ټولیز موخه د پیسو سیاستونو له ډولونو سره بلدتیا ده. د پیسو سیاست ډولونو سره بلدتیا ده. څه مفهوم لري؟ یعنی په دغه کې زموږ محصلین په څو مشخصو شیانو باندې پوهېدلی شي. اول د پیسو په سیاست. د پیسو سیاست څه مفهوم لري، په دې باندې باید موږ پوه شو. زموږ هدف دا ده، یا زموږ موخه د دغه فصل د لوستلو څخه دا ده چې زه باید د پیسو په سیاست پوه شم چې پیسې څه مفهوم لري. دلته د پیسو سیاست څه مفهوم لري. دوم کله چې ما پیسې سیاست وپېژنده، له هغې وروسته باید د پیسو سیاست په ډولونو باندې پوه شم. د پیسو سیاست په ډولونو باندې پوهېدل دي. څونه موږ پیسو هغه لرو، ډولونه لرو. کله ته وایي چې د پیسو د سیاست په ډولونو باندې یو انبساطي ده او انقباضي. انبساطي څه مفهوم لري او انقباضي؟ زموږ موخه دا ده چې باید موږ دا وپېژنو چې انبساطي او انقباضي سیاستونه کوم سیاستونه دي، او دغه سیاستونو نه موږ کله استفاده کولی شو. بل د پولي سیاست کله چې زه په ډولو باندې پوه شم، نو دریم نقطه مو دا ده چې زموږ محصلین باید د پیسو سیاست موخه دغه ولې موږ دا سیاست عملي کوو، هدف مو څه ده، د کوم هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه پالیسي یا دا سیاست موږ عملي کوو، د کوم هدف لپاره، موخه مو څه ده. هر فعالیت چې موږ اجرا کوو هغه د یو هدف د لاسته راوړلو لپاره. اوس کله چې موږ د پیسو سیاست عملي کوو، نو په دې حالاتو کې زموږ موخه څه ده، او آخر کې درته وایي چې د پولي سیاستګزاري توکي او وسایل. د پولي سیاست
یا د پیسو سیاست وسایل. کله چې زه غواړم چې د پیسو د ډولونو باندې بحث وکړم چې انبساطي یا انقباضي پالیسۍ زه عملي کوم، کله چې دا عملي کوي موخه د څه ده، څه غواړي. اوس آیا چې کله من یو پالیسي یو سیاست عملي کوو د یو هدف د لاسته راوړلو لپاره، اوس هدف معلوم، خو دا هدف هغه وخت ترلاسه کیږي چې ته وسایلو نه استفاده وکړي. نو دلته بنان زمونږ د پیسو په سیاست کې وسایل کوم دي، نو دغه موضوعاتو باندې بحث کول دي زمونږ او زمونږ محصلین انشاءالله تر ختم د دې فصل پورې په دغه عمده موضوعاتو باندې پوهېدلی شي. راځو اول د پیسو سیاست مفهوم ته. مفهوم دا څه مفهوم لري؟ د پیسو سیاست مفهوم څه ده؟ محصلینو که تاسې خپل سلاید ته متوجه شئ نو په سلاید کې تاسو ته لیکل شوی ده چې پولي سیاست د هغو تدابیرو او تصمیمونو ټولګه ده چې د معینو اقتصادي موخو په ځانګړې توګه د پیسو ارزښت د ثبات او استقرار د تامین د تحقق لپاره نیول کیږي. یا په بل عبارت سره پولي سیاست هغه سیاستونو ته ویل کیږي چې د مرکزي بانک لخوا د نوي د تنزیل نرخ، د خلاص بازار عملیات او د نقدینګي د کنټرول قانون زیرمو په واسطه ترسره کیږي. او یا وایي چې هغه په سیاست چې د پیسو په حجم کې د بدلون او کنټرول او د ګټې د نرخ په کچه او جوړېدو کې تغییر او یا نور داسې او یا نورو داسې شرایطو چې د اقتصادي موخو لپاره ترسره کیږي. یعنی زمونږ د پیسو په سیاست په مفهوم کې وایو چې هغه تدابیر او تصمیمونه دي. اصلا دغه سیاست کلمه د سیاست کلمه دا په معنا د تدابیر ده. تدابیر تګلاره، تدابیر تګلاره په معنا ده. اوس کوم تدبیر، کومه تګلاره وایي کله چې موږ وایي دغه تدابیرو د ټولو تدابیرو او د تګلارو مجموعه ده چې د پیسو لپاره نیول کیږي چې د معینو. اوس کله چې زه یو تګلاره ټاکم، تګلاره یا تدبیر ده د څه لپاره؟ وایي د معین اقتصادي موخو لپاره. د معینو اقتصادي موخو لپاره زما موخه څه ده؟ د کوم موخې د لاسته راوړلو لپاره زه تدبیر نیسم؟ آیا چې موږ کله تدابیر نیسو د تدابیر نیول د یو هدف لپاره وي، بدون له هدفه موږ تدبیر نه نیسو. اوس کله چې تدبیر نیسم یوه تګلاره تعقیبوم، دغه تګلاره د کوم معین موخې دي، کوم معین موخې وایي اقتصادي موخې. د معین اقتصادي موخو د لاسته راوړلو لپاره چې هلته په ځانګړې توګه وایي د پیسو ارزښت، د پیسو ارزښت د دې په خاطر باندې د ثبات او استقرار لپاره، د تامین لپاره، تحقق لپاره وایي دغه نیول کیږي. کله چې موږ د پیسو د ارزښت د ثبات لپاره د یو مثال لیکلی تاسو وایي دغه لپاره چې زه کوم تدابیر نیسم وایي دا د پیسو سیاست ده. نو محصلینو اصل کې دغه کلمه د سیاست دا یو تګلاره په معنا ده. تګلاره ورته ویل کیږي یا ورته ویل کیږي چې یو تدبیر ده. د څه لپاره؟ وایي د اقتصادي معینو موخو د لاسته راوړلو لپاره. اوس کله چې معینې موخې څنګه دي؟ مثلا دلته وایي چې د پیسو ارزښت ساتل، کله کوم د دې کنټرول او د دغې د کنټرول په خاطر باندې چې د بانک پیسې ارزښت نه ټیټ شي او نه داسې یو حالت راشي چې په داخل د هېواد کې موږ د ستونزو سره مخامخ شو. نو د دغې حالاتو کې موږ تدبیر نیول د اقتصادي موخو لپاره، هلته په ځانګړې توګه د پیسو د ارزښت د ساتلو لپاره دغې ته ویل کېږي د پیسو سیاست. یا په بل عبارت هغه سیاستونو ته ویل کیږي چې د مرکزي بانک لخوا د نوي تنزیل نرخ، د خلاص بازار عملیات او د نقدینګي د کنټرول قانوني زیرمو په واسطه ترسره کیږي. څه مفهوم؟ یعنی په دوم تعریف کې ورته وایي چې دا د مرکزي بانک لخوا نه پیسو سیاست دغه تګلاره چې تعقیبوي دا څوک ده؟ وایي دا ویل کیږي د مرکزي بانک. د مرکزي بانک لخوا نه.
اوس کله چې د مرکزي بانک لخوا نه وایو چې د څه کار کې ده وایي د تنزیل نرخ او د تنزیل نرخ کنټرول کوي کله تنزیل کوي کله زیاتوي کله کموي دا نرخونه دوم د خلاص بازار عملیات یا آزاد بازار عملیات اوس کله چې موږ په بازار کې یو عملیات کوو په حال ته موږ یو عمل اجرا کوو یا پیسې اخلو یا خارجي اسعار اخلو یا داخلي پیسې ورکوو یا کله کله موږ داخلي پیسې راټولوو خارجي اسعار بیرته نشروو یا د داسې نور د نقدینګي د کنټرول او د قانون د زیرمه په واسطه باندې ترسره کیږي نو وایي چې دا یوه تګلاره ده د مرکزي بانک لخوا نه چې تنظیم نرخ د خلاص بازار یا د آزاد بازار عملیاتو او د نقدینګي د کنټرول قانوني زیرمو په واسطه وایي دا ترسره کیږي وایي چې هغه سیاست چې د پیسو په حجم کې د بدلون او کنټرول او د ګټې د نرخ په کچه او جوړېدو کې تغییر او یا نور داسې شرایطو چې اقتصادي موخو لپاره ترسره کیږي وایي دغې ته ویل کیږي د پیسو سیاست نو د پیسو سیاست موږ د پیسو د حجم لپاره د هغې د کله چې وایو چې زیات شي کله کم شي په کوم حالات کې کم شي په کوم حالاتو کې زیات شي ولې کم شي د دغه سوالونو لپاره د جواب موږ چې یو تدبیر نیول کیږي او دغه تدابیر د یو مشخصو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره وي وایي دې ته ویل کیږي د پیسو سیاست محصلینو دلته زموږ د پیسو په سیاست باندې خو بحث وکړ چې دا په اصل کې یو تدابیر نیول دي د اقتصادي موخو د لاسته راوړلو لپاره په ځانګړې توګه د پیسو د ارزښت د ثبات لپاره خو دلته اصلا یو مسله بل رامنځته کیږي هغه په دې معنا سره چې د پیسو په سیاست کې عاملین څوک دي د پیسو سیاست عاملین څوک دي په دې کې موږ وایو چې د پیسو په سیاست په عاملینو کې اول مرکزي بانک ده مرکزي بانک د هر هیواد مرکزي بانک ده خو مرکزي بانک عمده دندې د پولي بنسټ ساتنه ثبات د پیسو نشر د پیسو ارزښت ساتل ده یعنې دوی څه کوي پیسې ارزښت ساتي درته پیسې درته نشروي د هغې ثبات درته ساتي د پولي بنسټ ساتنه ده نو دغه دا د مرکزي بانک وظیفه ده چې د دې لارې نه موږ کولی شو یعنې که موږ وایو چې پیسې نشروم د کوم پالیسۍ له مخې د کوم تګلارې له مخې تاسو پیسې نشروئ که وایو چې موږ د پیسو ارزښت ساتو د پیسو ارزښت مرکزي بانک وظیفه ده څنګه ساتل کیږي د پیسو ارزښت نو دغې لپاره چې موږ کله یو تدبیر نیسو دغه تدابیر نیول دغه په معنا د څه شی ده د پیسو د سیاست معنا لري یا وایو چې کله چې په اقتصاد کې د بیو کچه د لوړېدو په حال کې وي د دې وضعیت د کنټرول لپاره مرکزي بانک هم د یو سیاست عملي کوي یا هلته د دولتي پورون اسناد خرڅوي چې په داسې حال یا په دې سره چې موږ وایو چې پیسې راټولېږي د مثال په ډول چې کله په داخل د هیواد کې داسې یو شرایط وي چې هلته مرکزي بانک د پور اسناد خرڅ کړي پیسې راټول کړي او پور اسناد خرڅ کړي او د پور اسنادو په مقابل کې د پیسې راټولوي وایي دا یو سیاست ده د پیسو د ارزښت د ساتلو لپاره یا برعکس پیسې په هیواد کې نشته دي نو بیا موږ څه وکړو وایي دلته پیسې موږ څنګه شیر کړو موږ څنګه نشروو دغه پالیسیګانې چې د مرکزي بانک عملي کوي دا د پیسو سیاست ده یعنې په اصل کې موږ د مرکزي بانک عامل ده د موږ د پیسو په سیاست کې مرکزي بانک یو عامل ده دوم درته وایي چې د سوداګریز بانکونه دي دوم عامل چې دلته وجود لري سوداګریز ده سوداګریز بانک د نوم څخه معلوم ده چې د سوداګري چارو اسانتیاو د سوداګریزو د فعالیتونو پراختیا او د لنډمهاله امانتونو د ورکړې دنده دوی پر غاړه لري دوی خپل اقتصادي فعالیتونه مخکې وړي په دغه چارو کې دوی بوخت دي د سوداګریز فعالیتونو ته بیا پراختیا ورکول د دوی کار ده او لنډمهاله پور یا امانتونه د ورکړې دنده دوی پر غاړه لري چې په دې فعالیتونو ترسره کول لري مشخص اهداف لاسته راوړي
موږ دا فعالیتونه ولې اجرا کوو؟ وایي مشخص اهداف مخې ته لرو. د دغه مشخص اهدافو د لاسته راوړلو لپاره سوداګریز بانک فعالیت کوي. نو دا ځکه د پیسو په سیاست کې دا یو عامل ده. دریم عامل چې وجود لري هغه اختصاصي بانکونه دي. اختصاصي بانکونه محصلینو اختصاصي نوم معلوم ده چې د نوم په دغه اساس باندې چې موږ وایو چې اختصاصي بانک یعنی مشخص ساحه کې دوی فعالیت اجرا کوي. اوس نو مشخص ساحه کې اول اجرا کوي وایي دلته هدف لرم د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره. نو دا زموږ د پیسو په سیاست کې عاملین دي. څو عامله موږ لرو؟ درې: مرکزي بانک، د سوداګریز بانکونه او اختصاصي بانکونه. نو محصلینو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې په نن ورځ کې مو په عمده موضوعاتو د پیسو په سیاست باندې بحث وکړو چې ټولیز موخه مو د دغه فصل څه ده. هلته وایي چې د پیسو سیاست ډولونو سره بلدتیا، یعنې له مخکې د دې نه به زه پیسې سیاست پیژنم، د پیسو په ډولو باندې ځان پوه کوم، د پیسو د سیاست موخه مو څه ده او د پیسو سیاست هغه وسایل کوم دي، په دې باندې بحث مو درلوده. د پیسو سیاست مفهوم ولې چې دا یو تدبیر ده، یوه تګلاره ده چې مشخص اقتصادي موخو د لاسته راوړلو لپاره په ځانګړي ډول د پیسو د ارزښت د ساتلو لپاره. دلته موږ وایو چې یا موږ چې مرکزي بانک وظیفه ده چې دغه تګلاره تعقیب کړي تر څو تنظیم نرخ، لاس بازار عملیات او داسې نور فعالیتونو د اجرا په ترسره کولو سره خپل اهداف لاسته راوړي. آخر کوم چې د پیسو د سیاست عاملین څوک دي؟ هلته مو درې نقطې ویلې چې مرکزي بانک ده، سوداګریز بانکونه دي او اختصاصي بانکونه دي. نو دا د تاسو د نن ورځې درس تر بلې ورځې پورې چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. تل اباد او خوشحاله اوسئ. له توجه څخه مو مننه.